بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزل في التوراة والإنجيل إلا من بعده لقد ينادي كتاب والو ولی تاسو مناظره کوئی پشان د ابراهیم کی او نره نازل کړي شوی تورات او انجیل مگر پستاوه فلا تعقلون آیا پس نه پوهیږئ تاسو د دې شان ورود ذکر کوي زعم كل فريق من اليهود والنصارى ان ابراهيم كان منه يهود و نصارى کی هر یو فریق د دواړو فریقو کې هر یو دا دعوه کوله زعم کو چې ابراهيم زمونږ نه دی يهود و يهودي نصارى و نصراني او جدال وکاو دوی د نبی علیہ السلام سره مؤمنانو سره دی بارک يهود براله وی ابراهيم علیہ السلام خو يهودي و نبی علیہ السلام سره کې باس کو سورا براله نو هو دا نصراني فقيل لهم جواب کی آیت راغی یار الكتاب او حاصل دا دی ان اليهوديه انما حدثت بعد نزول التوراة والنصرانية بعد نزول الانجيل یهودیت خو پیدا شوی د نزول تورات نه پس نصرانیت پیدا شوی د پس نزول انجیل نه او مابین د ابراهیم او د موسی کې موسی علیہ السلام باندې تورات راغله او مابین د ابراهیم او موسی کې زر کال فاصله ده او مابین د ابراهیم علیہ السلام او مابین د عیسی کې 2000 کال فاصله ده انجیل په عیسی علیہ السلام راغله څنګه کېدلی شي ابراهیم په داسې دین چې هغه دین لا تر اوسه پیدا نه دی مگر پس ابراهيم عليه السلام نه پس عهد ابراهيم نه ازمنه متطاوله ډېر مودې پس هغه دین پیدا شو ابراهيم پیسن کېدلی شي فلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ چې حتی لا تجادلوا یعنی عقل نه کار والی او جدال ونکوي دا جدال محال یعنی باطل جدال حتی لا تجادلوا لا تعقلون سره لګیدل لا سره نه تعقلون ها انتم هؤلاء خبردار تاسو دغه بیوقوف مخلوق یې مناظره کوي پای کې تاسو ته علم شته اوس ولې مناظره کوي تاسو پای کې چې علم تپکې نشته الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ ترکیب کې ها چې د نو د تنبیه لپاره وانتم مبتدا انتم مبتدا او هؤلاء خبر ده نو انتم هؤلاء مبتدا خبر شو حاجزتم ترکیب کې سواق شوی دا مخکې سره ترکیب کې سم موضوع او حل راوی کې نه واقع شوی بلکې حاجزتم جمله مستانفه ده مبینه للجمله الاولى وضاحت کون کتاب ول جمله ها انتم هؤلاء دا جمله شو مبتدا خبر نو دغه وضاحت تور پسې حاجزتم شو اوس مطلب دا شو یعنی انتم هؤلاء الاشخاص الحمقى تاسو اغبل کو مخلوق انتم هؤلاء معنا تاسو دغه نو دغه کې صفت اشاره هؤلاء صفت حماقت تاسو دغه یو مخلوق یی
دا خبر شو اسناد شو او حاججتم دا بیان شو وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم. ستاسو حماقت دار چې هغه شی کی چې تاسو ته علم شته، یعنی هغه خبرې تورات کې شته، مما نطق به تورات والانجیل هغه کې مناظرې کوي، نو هم نه پکار. خو د دې نه خو دا چې څه کې تاسو ته علم نشته، تورات کې خبره نشته کې ولې مناظرې فلم تحاجو پس ولې تاسو محاجه کوي پای کې چې نشته تاسو لپاره علم. حال دا دی ولا ذکر له فی کتابکم من دین ابراهیم، ذکر نشته هغې لپاره ستاسو دواړو کتابونو کې چې هغه دین ابراهیم و، یعنی چې ابراهیم په کوم دین و. نو تورات انجیل کې دا نشته چې په یهودیت او نصرانیت. دغه مطلب بل ترکیب کې قیل ویل شي دي، تفسیر مفسرین حضرات ویلي هؤلاء بمعنى الذين، دا معنى الذين دي. وحاججتم سلة وحاججتم سلة، ها انتم مبتدا شوا، هؤلاء موصول الذين اشاره اسم اشاره معنى موصول هم راځي، او حاججتم سله شوا اخره پوری موصول سله دا خبر دو مبتدا انتم لپاره شو. خبردار تاسو هغه کسان چې محاجه کوي پای کې چې تاسو ته نشته، تاسو علم شته، پس ولې محاجه کوي پای کې چې علم سره نشته. بل قرات ذکر کوي ها انتم مشهور دا قرات ته حمزه دا الف ته، دا ها دا الف ته، بیا انتم کې حمزه دا اول کې وای دا ها انتم بالمد وغير الحمز ومد سره، یعنی ها دا براخ کې بالمد او بغیر د حمزه لب باندې مد پیدا کوي. کې به التقاء ساکنان راځي نو هغه طریقه دی چې مد راشي. ها انتم منځ به کې نشته. هیڅ کانو دا قران کې چې دا لفظ کوم ځای راغلی نو دا سلسله کې دا مدني او امر خلاف. والله يعلم علم ما حاججتم فيه. دلته وی الله تعالی مخصوص له مراد حقیقت ته الله معلوم دی، الله ته معلوم دی حقیقت دا تاسو کې باس تاسو وسه باس کوی حقیقت یې الله ته معلوم. انتم لا تعلمون او تاسو نو څه مطلب وانتم جاهلون به، تاسو په حقیقت ته جاهل یې سبه کې باس کوی. ثم عالمهم بانهم بريء من دينه. ما كان ابراهيم نو ابراهيم يهودي او نو نصرانی، لیکن وہ حنیف بیزار دا ہر قسم باطل دین نہ منقاد اللہ تا. حنیف مانا بیزار دا ہر قسم باطل دین نو وہاں دا مشرکان نو دے کسا مقصود دے وی ثم عالمهم بانہم بریء من دین. یا اللہ تعالیٰ دی خبر اور کچھ ستاسو دی یہودیت نصرانیت ستاسو دین بیزار دے پدی آیت صرف قال مکان ابراہیم مکان من المشرکین، مشرکان نه نو. د دې څه مطلب نو چا ویلي چې د دین مشرکین نه اهل کتاب مراد دي، اقدام مشرکان یعنی ستاسو مشرکان ابراهیم مشرک ته نو ستاسو نه نو. كأنه أراد بالمشركين اليهود والنصارى. دا ولي دا مشرک دي کنه لاشراکهم به عزير المسيح. یا دا مطلب دی چې کوم مشرکین عرب او عام هغه مراد دي، نو يهودي نصرانیم نو او څنګه چې يهود نو سوارو داسې مشرکین عرب نم نو، څنګه چې مشرکین عرب نو داسې تاسو نم ما كان من المشرکین کما لم يكن منكم، څنګه تاسو نم عرب او مشرکین به نسبت ځان تکو، يهود به ځان تکو، نو سوارو دا یو فریق نه نو. ان اول الناس اس ابراهيم عليه السلام تقریب سوکتی وی ان اول الناس د ټولو نه بیزار دی، يهودیت نه نصرانیت نه مشرکین نه نو قریب چاته دی اسوک ورته قریب دی. نو فرمای قریب ترین د خلکو ابراهیم ته هغه کسان دي چې دا اتباع کړي دا او دا پیغمبر او هغه کسان چې ایمان راوړي یعنی په دې پیغمبر. والله ولی المؤمنین، الله دی ولی د مؤمنانو.
اولا معنی کہ ان اخصهم به واقربهم به خصوص ترین خلقو ابراهیم سره او خصوص ترین کې څه مطلب اقرب د خلقو اقطع ان اقرب په ملت کې او درجه کې دا اولاد ولی نه دی قرب ته نو دا کسان هغه دا خاص او قرب دي کم کسان الذين اتبعوه فی زمانه و بعده خپل زمانه کې او هغه نه پس یعنی څومره هغه زمانه کې دا اتباع چا کړی یا ورسته هم ملت سوتی راټول او دا پیغمبر بالخصوص الذين اتبعوه کې نبی رسول الله راغی تخصیص برتا نه د نبی خصوصا خص بالذکر خصوصیت بالفضل دلته ذکر سره خاص شو نبی علیہ السلام د خصوصیت فضیلت کی ممتاز دی فضیلت مراد هذا النبی کو سوکتے اور مراد محمد علیہ السلام والذین آمنوا کی سوک مراد دی من امتی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دی امت اللہ ولی المؤمنین ولی مانا ناصرہ ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم ما يضلون الا انفسهم او خغړی او ډله د کتاب نه چې بیلاری کی تاسو بیلاری لو همان د اند بیلاری کول تاسو او دونه بیلاری کوي مگر خپل ځانونه یعنی بل گمراه کول کوشش کوي بخپل بیلاری شو او دی پویږي نه پدې دا طائفه من الكتاب الكتاب کې څوک مراد دي هم يهود دي طائفه من اهل الكتاب کې يهود مراد دي دعوا حذيفه عمارا معاذا الى اليهوديه دعوت ورکړو حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته خاص عمار ته يهودیت طرف دا کوشش وکړه ما يدلون الا انفسهم وما يعود وبال الاضلال الا عليهم نو واپس کی وبال گمراه کولو مگر په دوی یعنی هغه ته اس نقصان نشي رسوله به گمراه کولو دای سره بلکې د اضلال کوشش وکړو وبال بدیرا ان العذاب يضاعف لهم بضلالهم والدال عذاب زیاتی کی دوی د پاره په دلال د دوی سره په اضلال یو دلالت ته کې بل گمراه کول کوشش کوي شورون پویږي نه یعنی په دې بدال چې دا مونږ ځان گمراه کو او ځان موبایل راچو یا اهل الكتاب لما تکفرون بآیات الله وانتم تشهدون کتاب ولو ول کفر کوي پایتون الله او تاسو شهادت ورک آیات الله کی مراد سره تورات آیاتونه تورات او انجیل کفر د دوی پایدا ده انهم لا يؤمنون بما نطقت به من صحه نبوه رسول الله صلی الله علیه وسلم یہ تصدیق نه کوي آیاتونه تورات چې ناطق دي بما تصدیق نه کوي پاغي چې ناطق دي پای سره آیاتونه تورات او شی سدي من صحه نبوه رسول الله وغيرها دین اسلام صداقت تورات کی ذکر ده نور بعض تورات کی خبر ذکر دي وی تصدیق نه کوي وانتم تشهدون او تاسو شهادت کوي څه مطلب شهادت نه شهادت عند القاضي نه مراد اعتراف مراد ده یعنی تعترفون بانها آیات الله اعتراف په دیوان شدا هم د الله آیاتونه دي یعنی دا چې کوم ناطق تیر نبی اسلام په صداقت او تکفرون بالقرآن ودلائل نبوة الرسول یا آیات الله کې ته مراد دي ایتونه د قرآن او دلائل معجزات نبی علیہ السلام د پیغمبري نو آیات قرآنیه آیات مطلوعه او آیات معجزات آیات تکوینیه دا مراد دي وانتم تشهدون تاسو شهادت کوئی یعنی تاسو حاضر یې نات نبی علیہ السلام ته کتابین کې او یا شهادت ورکوي نات تاغه فل کتابین ایتونه ته قرآن نه منئ او حال دا دی چې تاسو په تورات او انجیل کې د نبی علیہ السلام صداقت مومئ او د قرآن صداقت مومئ یا دلته عام آیات الله جنس الآیات مراد دي آیتونه د قرآنی که آیتونه د توراتی تکفرون بآیات الله جميعا وانتم تعلمون انتم تعلمون څه مطلب ان حق چې پوهیږئ په دې دا ټول حق جنس الآیات کار کوي او حالدار تاسو ته پته دا حق یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل
اے کتاب والو ولې ګډوډ کوئ حق لره د باطل سره او پټوئ حق لره او تاسو پوهیږئ. لفظ ته حق باطل سره څه مطلب؟ یعنی تخلیطون الایمان بموسی و عیسی بالکفر محمد صلی الله علیه وسلم، ګډوئ تصدیق ته موسی و عیسی. یهودو ته وایي تصدیق د موسی علیه السلام کوئ نو دا ایمان شو، کفر به نبی علیه السلام کوئ نو دا کفر شو. نو کفر او ایمان هم ګډوډ کړو. نسواراو ته وایي تصدیق د عیسی علیه السلام کوئ دا ایمان شو، نو بل طرف ته کفر به نبی علیه السلام. نو دا حق د باطل سره ګډوډ کول او بل طرف ته پټوي حق. د دې نه الف لام د حد لپاره دی معهود معروف حق مراد دی. نبی علیه السلام صفت تورات انجیل کې وارد دی. تاسو پوهیږئ یعنی پس په دې چې دا حق دی تاسو تعلمون حق کېدلو باندې پوهې دا حق دی هم پټوي. لا اله الا الله. قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. ویلو یو ډلې کتاب والونه ایمان راوړئ په کتاب چې نازل کړی شوی دی پای کسانو چې ایمان راوړی یعنې مؤمنانو باندې په اول د ورځ کې او کفر کې په آخر د دې کې شاید چې دوی واپس شي. قالت طائفة من الکتاب دا ویلي چاته یعنې بار چاته نه خپلو کې ویلي فیما بین خپلو کې دا خبره کوله یو بل ته چې په اول ورځ شي اول حصه د ورځ کې ایمان راوړی په قرآن او بیا په آخر کې انکار وکړي نو خلکو ته پته ولګي او مسلمانانو ته چې دا اهل کتاب دي عالمان دي چې دوی ته واپس شو خو معلومېږي څه چل پکې ومونده څه غیب پکې ومونده. وجه النهار دا انزل على الذين آمنوا دې کې څه مراد دی؟ القرآن. وجه النهار اذا ظرف دی یعنی فی اول النهار دا منصوب دی بنا بر ظرفیت. آمنوا وجه النهار آمنون پر ظرف اے اوله مراد سے مقصود اور مقصود حقیقی ایمان راوړل نه دي بلکې صرف اظهاري ایمان یعنی اظهر الايمان بما انزل على المسلمين في اول النهار فر اخره. کفر نه مراد سره کفر په دغه ما انزل على الذين امنوا فرو به اخره په اخر د ورځ کې شاید چې واپس څه مطلب لعل المسلمين يقولون وای ما رجعوا وهم اهل كتاب وعلم الا لامر قد تبين له. دی واپس نشو حالدار چې دی علم والا خلق دی کتاب والا خلق دی مگر عیب امر د وجې نه چې ظاهر شوه دی کې دوی واپس شي د ایمان نه ستاسو په واپس کېدلو سره